أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. زمارونو په یو ښه مقصد راغونډ شوي یو. ګرمي د مختصرې دوه درې خبرې درته کوم. او ښه مقصد د جومات افتتاح ده. د دې نه بهترین مجلس بل نشي کېدی او نه د دې نه بهترین مقصد بل کېدی شي. خلک واده له راغونډېږي، د خوشحالۍ خبره ده. د خلکو د بچي سنتي خلک راغونډي، د خوشحالۍ خبره ده. د خلکو د بچي عقیقۍ هغې له یې راغونډي، د خوشحالۍ خبره ده. خلک کور جوړ کړي او بیا دوستان راغونډ کړي، په خبره د خوشحالۍ خبره ده. لیکن نن ډېره د خوشحالۍ خبره دا ده چې د الله د کور د جوړېدو افتتاح ده. د دې ټولې ځمکې افتتاح الله د خپل کور نه کړی. ځمکه چې الله پیدا کړه، قرآن شریف کې الله فرمایي ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه مبارکا وهدى للعالمین. نو په ځمکه کې لومړی کور چې جوړ شوی دی بیت الله جوړ شوی. تاسو خپله سوچ وکړئ چې په ځمکه کې الله پاک لومړی بیت الله جوړوي، ښار نه جوړوي. آدم علیه السلام د راتلو دپاره کوټې نه جوړوي. پیریان پکې اوسئ، هغې له کوټې نه جوړوي. انسانان به پکې اوسئ، هغې له کوټې نه جوړوي. لومړی کور چې جوړوي، قرآن شریف کې الله فرمایي هغه بیت الله دی. د دې نه تاسو د خدای د کور اهمیت معلوم کړئ. زه عموماً چې کوم ځای کې څوک پلاټېشن وکړي او د هغې افتتاح کوي او زه ونه لاړ شم، زما لومړی خبره پکې دی چې مهرباني وکړئ د ټولو نه مخکې د جومات افتتاح وکړئ. دا پلاټېشن چې وکړو نو دې کې لومړی جومات جوړ کړئ د خدای بندګان. که چېرته څوک پلازه جوړوي او ما ته وایي افتتاح وکړه، زه ترې مخکې تپوس وکړم د جومات انتظام دې پکې کړی دی که نه؟ مینه وایي نه، بیا داسې نه کېږي چې ته په دې پلازه کې 100 او 200 دوکانونه جوړی او پکې کوارټرې جوړی، د خدای کور نشي جوړی. دا خلک په مونږه کم پازي په دې د خرچه راځي. دا ورته وایم چې غونډ یو فلیټ مکمل جومات ته وقف که نه نو داسې نیم فلیټ ورته وقف که جومات ته. او عارضي جومات ته نن سبا خلکو په دې میډیکل هالونو کې یو ځای په ځای واړه واړه یو کوټې وقف کړي، جومات نه هغې ته مصلا وایي، عارضي وي. الحمدلله د الله پاک ډېر لوی فضل او کرم دی زمونږ په دې دواړو ورونو باندې، حاجي توبهګار صاحب او حاجي شیر علي صاحب باندې، چې الله د دې په زړه کې د جومات مینه واچوي. دا د الله کار دی. لومړی کور د خدای بیت الله جوړ شو، بیا دویم نمبر بیت المقدس جوړ شوی دی. او چې کله حضور پاک مدینې منورې ته تشریف یاوړ نو قبا ورته وایي والي، اوس هم چې خلک لاړ شي نو هلته منزله ځي، هلته تېره شو. نو 24 ورځې 24 ورځې هلته تېرې کړې. نو حضور پاک چې مدینې ته لاړ او قبا کې تېره شو، لومړی یې جومات جوړ کړ هر څه نه مخکې. او ویې فرمایل وی څوک به چې جومات ته ځمکه ورکړي. نو کوم صحابي سره چې دیره و د هغه نوم کلثوم ابن هدم رضی الله عنه، هغه ویې صاحب زه ورته وقف کوم. نو دا اوس چې کوم مسجد قبا دی نو د دې جومات ځمکه هغې صحابي وقف کړه. او قسم دی چې حضور پاک پخپله پکې لګیا دی خدمت کوي. صحابه ورته وایي د الله رسول ته خو زموږ پیغمبر او میلمه او سرانې د بهر نه، نو ته به کار کې ویاو. صحابه به د خښتې واخېستې، حضور پاک په زر نورې راواخېستې، کچه خښتې
او جمعات یې پکې جوړ کړ هغه صحابي څونه خوش قسمته حضور پاک فرمایي چې چا مسجد قبا کې 2 رکعاته لمونځ وکړ د عمرې برابر ثواب یې کېږي د کال په لکونو خلک پکې لمونځ کوي لکونه نه کرونونه حج کې په لکونو خلک په عمرو کې په رمضان کې هغه د حضور پاک زمانې نه والا تر قیامته پورې څومره رکعتونه به پکې شوي او کېږي به د دې خلکو ثواب به نه کېږي د دې برابر ثواب به د هغې صحابي په کتاب کې لیکلي کېږي چې جاذبه توقف کوي بیا چې راغی حضور پاک مدینې منورې ته د قبا نه مدینې شریفې ته راغی نو بیا یې ومبې وی جومات به جوړوو نو یو ځمکه یې خوښه شوه هغه د 2 یتیمانانو د هغه ترو او دا د کجورو ترمن او کجورو یې پکې خلک واچول او څه وړې کجورې وې پکې داسې وړې وړې نو وی دا د چا دی وی دا د 2 یتیمانانو هغه تره یې وی صاحب دا یتیمانان زما په کفاله کې دي ما سره دي دا زما د طرف نه وقف شوی نه دا د یتیمانانو دې موږ به پیسې ورکړو نو د هغې پیسې چا ورکړې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه 10 اشرفۍ یې ورکړې 10 اشرفۍ 10 ګزه پلنو 10 ګزه وګدو بیا وروسته نور یې لږ ورپسې زیات سل ګزه 100 زره 50 ګز کې جوړېږي هغې کې جومات جوړ شو دا د ابوبکر په ذاتي پیسو اخیستې شوې دي اوس وګورئ مسجد نبوي کې د حضور پاک زمانې نه واله تر قیامته پورې څونه لمونځونه به کېږي اوسه پورې څونه وشو او یو لمونځ یو په 1000 یا په 50 زره نو چې څوک پکې لمونځ کوي د هغه به نه کمیږي او د دې ټولو برابر ثواب به د حضرت ابوبکر صدیق په کاسه کې اچولی څومره ښه خوش قسمتي ده مونږ خو دنیا له منډې مو ګټه کوو خیره سره به څه کوو او دا ځمکې زمونږ نه ټولو نه پاتې دا په سر ځان سره نه شوړې زامن او بچي او نوسي به پکې مزې کوي او دا مال او دولت زمونږ نه پاتې دی زامن او نوسي او کاروسي به پکې مزې کوي زمونږ پیسه زمونږ هغه دی چې په خپل ژوند د دین خدمت وکړو او خپل مال او خپله ځمکه په دین کې استعمال کړو جومات ډېر قیمتي دی قسم په الله که قیمتي نه وي نو په ابراهیم علیه السلام به یې ولې جوړو پیغمبر په اسماعیل علیه السلام به یې ولې جوړو که قیمتي نه وي د دواړو جهانو مبارک سردار به پکې خدمت ولې کوو او قرآن شریف فرمایي وایي چې څوک جومات جوړوي وایي تاسو کوئ وکړئ چې دا سړی مسلمان دی د الله د رضا دپاره چې څوک جومات جوړوي مساجد الله د خدای دپاره چې جومات جوړوي دا مؤمن دی دا مسلمان دی اشهدوا له بالجنه حضور پاک فرمایي دله د جنت ګواهي ورکوي چې ته مسلمان یې جنت ته به د خدای پاک او بیا په جومات کې خدمت کول یو حدیث کې راځي چې چا په جومات کې یو مصلی او قالین ورواچو تر څو چې دا قالین په جومات کې پروت وي او یا زره فرشتې بدله دعاګانې کوي او چې چا په جومات کې هماغه زمانه کې به دا دیوه خلکو بلول او شمع بلب ولګه او بجلي پکې ولګول تر څو چې دا بلب وي او یا زره فرشتې بدله دعاګانې کوي زما وروڼو د جومات دا حاجي صاحب چې زموږ دوستان دي وروڼه دي دوی د خدای شکر ادا شکر دی خدای پیسې خو دې ډېر ونه ورکوي هغه مزدور کار دي دواړه مزدور کار دي په مزدورۍ کې پیسې کوي دیاړي مار به ورته ووایم دواړه غریبانان دروازې مزدوري کوي مونږ چې ورته دیاړي وایو ځان له خپله کوي او په هغې کې الله پاک دوی له توفیق ورکړ دا د الله فضل دی چې دوی په زړه کې د جومات مینه واچوله د جومات د جوړولو مینه واچوله او د دې علاقې څومره مخلوق دی دا څومره خلک دی دا ورپسې لمونځونه کوي او ممکن ده چې دا علاقې نوره مبادي شي دا ورپسې لمونځونه کوي یوازې لمونځونه نه اعتکاف ورپسې کېږي اعتکاف نه نفلونه به کېږي نفلونه نه د قرآن تلاوت به کېږي
او ماشومان به پکې قرآن زده کوي دین به پکې ښودل کېږي او زده کېږي څومره ثوابونه به کېږي دې کې 15 مرلې دا ځای تقریبا 26-27 مرلې یا 26 یا 27 15 مرلې په دې کې ذوالفقار د شمشاد خان مرحوم دوی هغه وخت ورکړی 15 مرلې او باقي شیر علي حاجي صاحب او حاجي محمد صدیق توبګار صاحب د هغې د طرف نه وقف نن افتتاح ده اوس تاسو مسلمانان تاسو ټول په دې کې د جوړولو کې حصه واخلئ اگر چې حاجي صاحب وایي مونږه که چا پیسې راکولې مرسته یې کوله خښته یې راوړه سیخ چې څه تعاون یې کو انکار نه کوو خو غواړو نه غواړو د چا نه انکار کوو خدای دې کړي چې دوی له خدای پاک وس او طاقت په خپله ورکړي چې ټول ثواب د دوی شي خو لیکن داسې نه ده ټول ثواب به دوی په سر نه وړي مونږ له پکار دي چې مونږ تاسو هم ورسره څه تعاون وکړو خښته څوک راوړي ولا راوړي سیخ څوک راوړي راوړي د لیبر یا نور د سیمټو خرچې یا دې کې خو ډېرې زیاتې پیسې لګي په باندې نن سبا خو تاسو ته پته ده څه څونه ګران دي نو ټول پکې حصه واخلئ د خپل وس مطابقه پټ غوندې حاجي صاحب دې سره تعاون وکړي چې زما له طرف نه پکې دا تعاون دې به انکار نه کوي انشاءالله العزیز او په خپله به هم لګي انشاءالله خدای به جوړوي د خدای کور دی دا د الله کور دی الله خپل کور په خپله جوړوي انسان وله بانه کې ګورئ او دا ذهن کې واچوئ چې د خدای په کور دی ولګولې الله غیرتي دی خدای د چا بدل په ځان نه پرېږدي زه پردي بدل په ځان نه پرېږدم نو خدای به چا بدل په ځان څوک پرېږدي نو الله غیرتي ذات دی الله خپل پردي بدل په ځان نه پرېږدي الله به اجر په دنیا کې هم ورکوي او په آخرت کې هم ورکوي نو ټول دوستانو ته زما طرف ته اپیل دی حاجي صاحب نه غواړي حاجي صاحب وایي که چا راکړې انکار نه کوم که څوک نه راکړي غواړم نه اوس زه درته دا وایم د ورورولۍ ښکلې مشوره در کوم چې که تاسو پلار پسې خیرات کوئ مور پسې کوئ دې کې ولګوئ که تاسو بچو له لوڼو له زامنو له ودونه کوئ نو په زور پیسې په واده مه لګوئ مختصر وادو کې هغه پیسې په دې ولګوئ د دې نه بهترین مصرف بل نشته مونځ اعتکافونه د قرآن تلاوت نفلونه او د دین خدمت په پکې کېږي انشاءالله العزیز او ډېره لویه علاقه ده ورسره دعا وکړئ چې الله پاک دا جومات په خیر باندې مکمل کړي یا الله دې په خیر مکمل کړي یا الله دې په خیر مکمل کړي کوم ورور چې پکې هغه 15 مرلې وقف کړي د ځمکې مالکان دي الله دې ولې د هغې بدلې په دنیا او په آخر کې ورکړي مشران ولې د خدای د هغې اجرونه ورکړي او د هغې بدلې د خدای ولې په دنیا کې هم ورکړي او په آخر کې او حاجي صاحب چې دعا ورته دعا وکړئ چې الله یې د خیر او برکت ژوند نصیب کړي الله یې دا صدقه قبوله کړي دا جاري صدقه د خدای دې ولې دا قبوله کړي او الله دې په ولې د آخرت ګټې ورکړي الله دې په ولې د آخرت خوشحالۍ ورکړي دوی او د دوی بچو له د خدای د آخرت خوشحالۍ ورکړي الله جوړول ورته آسان کړي خدای د خپلو غیبي خزانو نه دوی سره بدل او الله دوی ستا د رضا لپاره دا هر څه وکړل خدایه ته ورسره په دنیا کې مدد وکړي او په آخرت کې د دنیا کارونه هم ورته آسان کړي او د دین او د خپلو غیبي خزانو نه الله دا ځای الله بهترین جومات ښکلې مدرسه پکې جوړه کړي خره به پکې ګرځېدل سپي به پکې ګرځېدل ایرانونه به پکې خلک اچول اوس به پکې د خدای قرآن لوستلی کېږي خره به پکې منډې والې سپو به منډې والې چرګانو به منډې والې ګلونه به پکې خلکو ګل متیازې به خلکو کولې اوس به خدای ته خلک مخ کوي او الله ته به جاړې او دعاګانې به پکې کوي دې ځمکې ته خدای په کوم نظر کتلی د کله نه خدای دې ځمکې ته په مینه کتلی دي د کله نه خدای دې ځمکې ته په قبولیت کتلی دي د کله نه خدای دې ځمکې ته په محبت کتلی دي او ولا خدای جان صاحبان راوستل هغه محبت خدای په دوی پوره کړي دوی ته خدای په مینه کتلی دي او چې څوک په دې جومات کې خدمت کوي هغې ته به خدای په مینه ګوري نو خدای دې په خیر مکمل کړي د دې ټولې علاقې لپاره الله د عبادت او د لمونځونو او د نیکو ثنیو ګرځوي
او د قرآن او د حدیثو د درس ذریعه وګرځي. دا ټول علاقه په دین او په دنیا آباده کې څومره دوستان چې دلته راغلي الله د خیر او برکت ژوند یې نصیب کړي، د پریشانونو نه وساتي، د مصیبتونو نه وساتي، د آفتونو نه وساتي، د بیمارو رنځونو نه وساتي. که څوک بیماران دي الله روغ صحتونه او شفا ورکړي، که څوک قرضداري قرضونه خلاص کړي، د چا روزګار کمزوري ښه روزګار ونه ورکړي. او بیا دعا کوي دغه مالک د ځمکې چې چا پنځه مرلې بخښلی دي او حاجي صاحب ته هیرالي حاجي صاحب ته توبهګار حاجي صاحب ته چې الله د دنیا او آخرت خیر برکت نصیب کړي، الله د فتنو آفتونو پریشانو نه ورکړي وساتي، الله دا ټول اعمال قبول کړي، څومره چې کړي دي او څومره کوي. خدای د ټولو رشته دارانو ترور بچو د دې په منځ کې اتفاق نصیب کړي، ټولو دوستانو الله د خیر برکت عافیت ژوند ورکړي، پریشانو نه محفوظ کړي برحمتک یا ارحم